رسول الله مبارک چې به کوم ځای کې روانو د پاس نه به پې وریده ګرځېده. رسول الله مبارک به د پاس چته به ته نو وریځ به پې د پاسه چې په کومه لاره به تو سلام به و، چې په کومه ونه به تېرېدو سلام به و، او چې کوم ځای کې پیغمبر علیه صلات وسلام به ناسته کوله هغه ځای کې به هغه خوشبویانې انوارات ته به رانازلېدې. چونکې د ربیع الاول میاشت ده، نو د ربیع الاول په میاشت کې د پیغمبر علیه صلات وسلام پیدایش هم شوی دی او دنیا نه رخصتی هم په دغه میاشت کې شوی ده. نو د دغه میاشتې په مناسبت باندې د پیغمبر علیه صلات وسلام سیرت او د پیغمبر علیه صلات وسلام د ژوند د حالاتو نه خبرېدل دا د هر مسلمان دپاره ضروري دی چې مونږ تاسو ته د خپل پاک محبوب پیغمبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ حالات د هغې متعلق د مونږ تاسو ته پته وي. نو لومبۍ خبره ده چې الله تعالی مونږ تاسو ته یو عظیم نعمت را کړی دی چې الله د رسول الله مبارک په امت کې پیدا کړي یو. د پیغمبر علیه السلام په امت کې پیدا کېدل دا یو لویه خوش قسمتي یو لوی سعادت دی الله تعالی چې چاته نصیب کړي. ما قبل انبیاو به د دې لپاره د الله په در کې به سوالونه کول، الله مونږ ته هغه د پیغمبر علیه صلات وسلام په امت کې مونږ پیدا کا او مونږ تاسو الله بغیر د شفارس او بغیر د دعا نه الله په دې امت کې پیدا کړو. نو زمونږ ستاسو دپاره ډېره لویه د اعزاز خبره ده. لکه یو پیغمبر علیه صلات وسلام ارشاد فرمایي وایي زه الله تعالی ما ته فوقیت را کړی دی په تمامو انبیاو باندې، نو دقسې زما امت ته الله فوقیت ورکړی دی په تمامو امتونو باندې. اوس دغه اعزاز چې مونږ ته میلاو دی دا د رسول الله مبارک په وجه باندې ښه د رسول الله مبارک په وجه باندې الله زمونږ ستاسو محبوب پیغمبر ته ډېر لوی مقام ورکړی او دغه مقام د دغه مقام اندازه چې کوم نه هغه تاسو د دې نه ولګوئ. علما کرام لیکي د پیغمبر علیه صلات وسلام مور بیبي آمینه فرمایي وایي چې کله زه په رسول الله مبارک باندې چې کوم نه هغه د اولاد په امید باندې شوم، وایي چې په کومه لاره باندې به تېرېدم، په کومه ګټه په کومه لوټه باندې به تېرېدم، وایي هغوی به ما ته سلام کو. دغه لارې دغه ونې دغه ګټې چې کوم شی به زما مخې ته راته نو هغې ګټې هغه لارې هغې ونې هغې به یې ما ته سلام کو او داسې ډېر ناشنا حالات به ما ولیدل. زه پوه شم چې الله تعالی ما ته کوم اولاد راکوي، الله ما ته چې کوم بچی راکوي دا عام بچی نه دی، دا عام انسان نه دی، بلکې دا یو ډیر عظیم الشان د الله په دربار کې یو ډیر مقرب بنده د الله پیدا کیږي. علما لیکي وایي د دغه کې د پیدایش نه وړاندې کتابونه لیکي وایي د رسول الله مبارک والد محترم چې حضرت عبدالله صاحب د مکې معظمې زنانه چې کوم نه هغه هر یو به خواهش لره چې عبدالله صاحب دې زموږ سره نکاح وکړي. کتابونه لیکي وایي د حضرت عبدالله صاحب په تندي کې د دواړو جهانو د مبارک سردار هغه نور موجود و. یو ځلې یو زنانه راله دروازه وډبوله، چې دروازه وډبوله حضرت عبدالله صاحب د پیغمبر علیه صلات وسلام والد محترم چې کله د کور نه را بهر شه که نه او هغې زنانه د حضرت عبدالله صاحب مخ ته وکتل، نو څه کوي په ژړا شوه، وی هغه نوم یې واخیستو، وی هلاکه شوې، وی د حضرت عبدالله صاحب په مخ کې چې کوم هغه نور و هغه الله تعالی بل چاته ورنصیب کړو، هغه الله تعالی بل چاته ورنصیب کړو. نو بیا چې کله پیغمبر علیه صلات وسلام ته دنیا ته تشریف راوړي د دغه تشریف اورۍ په دوران کې کتابونه لیکي وایي چې کله د دواړو جهان مبارک څنګه پیدا شه که نه بیبي آمینه وایي ما چې وکتل د دواړو جهان مبارک سردار چې کوم نه هغه څه کوي په الله ته په سجده باندې پروت دی، الله ته په سجده باندې پروت دی او څه کوي یو کلمه وایي سبوح قدوس رب الملائکة والروح.
دغه کلمه یا بعضی کتابونو چې کمدن هغه بعضی کتابونو یو بله کلمه چې کمدن هغه راغستې ده والحمدلله حمدا کثیرا دا کلمه چې کمدن هغه وي او الله ته په سجده باندې پروت وی چې کله ما وکتل وی زما دا کور چې کمدن هغه بیبي آمینه وی دا کور مې مکمل منورو چار چاپیره انوارات خو د رسول الله مبارک ته پیدایش نه مخکې ما ته چې کمدن هغه زما ته الهام وشو چې الله خو به اولاد درکوي خو د دغه بچي نوم به د محمد کېږي صلی الله علیه وسلم د دغه بچي نوم به د محمد کېږي د دواړو جهان مبارک سردار د پیدایش نه شپږ میاشتې وړاندې د رسول الله مبارک والد محترم وفات شوی دی حضرت عبدالله صاحب د دنیا نه رخصت شوی دی نو رسول الله مبارک چې پیدا کیږي کنه یو یتیم پیدا کیږي د کفالت ذمہ داری د رسول الله مبارک ته نیکه د حضرت عبدالمطلب صاحب په غاړه باندې وه عبدالمطلب صاحب هغه د خپل بچي چې کمدنه هغه تربیت کوي چې کله د رسول الله مبارک عمر 15 کاله شو نو په دغه ټایم کې د رسول الله مبارک خواهش پیدا شو د خپل مور ته وی بیبي آمینه ته مور د خپل بابا د حضرت عبدالله صاحب قبر ته تلل غواړم هلته ملاقات کول غواړم چې د خپل پلار قبر ووینم چې زما د زړه ته لغونته کې سکون او آرام میلاو شي زما د زړه لغونته کې په آرام شي حضرت آمینه هغه ام هانی ځان سره کړه د عبدالمطلب صاحب نه اجازت طلب کوي چې صاحب اجازت راکا دا ستا دانوسې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی هغه چې کمدنه هغه د خپل پلار قبر لوي هلته تلل غواړي تاسو اجازت راکوئ عبدالمطلب صاحب اجازت ورکړ د دواړو جهان مبارک سردار د 15 کالو ماشوم دی او د خپل پلار قبر له روان دی د خپل مور سره چې کله قبر خواته ورسېدل د دواړو جهان مبارک سردار د خپل پلار د قبر خپو ته ولاړ دی او جاړي نو ورکوټې ماشوم دی هغه د سترګو مبارکو نه اوښکې وهیږي چې کله ډېر ساعت تېر شو بیبي آمینه د خپل بچي ته وایي رسول الله مبارک ته بچې زه چې ځو د دواړو جهان مبارک سردار راله د خپل پلار په قبر باندې را پرېوته او دا لاسې ته نه داسې چاپېره کړل دا غېږې ته نه داسې چاپېره کړه بابا په دنیا کې خو چې کله اولاد د خپل پلار خواله راځي نه دا پلار ورته غېږې کولو کړي بابا زه ستا غېږې له راغلم بابا تا خو ما ته خیرالیم ونوي بابا تا خو ما ته سترګې م راپورته نه کړې بابا په دنیا کې خو چې کله د اولاد څه ضرورت را پیښ شي نو پلار والا منډه ووایي هغه ضرورت والا برابر کړي زه ستا در ته راغلم بابا نن زما ضرورت په نه پوره کې په دنیا کې اولاد چې راشي نو پلاران څوک په اوږه باندې ګرځوي څوک چې کمدنه هغه یو شانتې هغه ناز و نقره برداشت کوي بابا زه خو راغلم او ستا قبر ته ولاړم بابا یو نظر خو راته خپل ملاقات را نصیب که که نه چې یو نظر خو دې ووینم بیبي آمینه چې دا د خپل بچي په وړه ژبه باندې دا خبرې اوري د بیبي آمینې د سترګو نه اوښکې وهي رسول الله مبارکي راوچت کو د خپلې سینې ته یې راجوخ کو بچې وی ستا بابا خو په داسې سفر باندې تله د چرې به واپس را نشي ښه او ستا بابا په داسې سفر تله دی چې چرې به د دغه کدی نه راوچت نشي نو بچې راځه د دواړو جهان مبارک سردار د خپل مور سره مخکې روان دی خو وروسته د خپل پلار قبر ته ګوري ښه مخکې روان دی وروسته چې کمدنه هغه د خپل پلار تر کومې پورې چې د قبر باندې نظر لګېده د دواړو جهان مبارک سردار وروسته د خپل پلار قبر ته یې کتل داسې وروسته یې کتل چې کله پناه شه که نه د دواړو جهان مبارک سردار د خپلې والدې ته وایي مور بیا به کله راځو رسول الله مبارک چې کمدنه هغه د خپلې والدې سره روان دی چې کله مقام ابوا ته ورسېدل که نه نو په مقام ابوا کې د بیبي آمینې طبیعت خراب شو او داسې طبیعت خراب شو چې بیبي ام هانی ته وایي ام هانی زما خو جوړې یقین دا دی چې بس دغه زما د دنیا نه د رخصتۍ ټیم دی زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتي
زما دا بچی دا پتا باندې سپارم زما د دې بچی به خیال ساتي دا امانت ته عبدالمطلب صاحب ته به ورسه عبدالمطلب صاحب ته به ورسه د دواړو جهانو مبارک سردار هغه د خپل سینې تراجح کو د خپل سینې تراجح کو او بیا هغه سینې تراجح تول سو چې د دواړو جهانو مبارک سردار کله د خپل والدې ته وکتل د والدې روح د بدن نه پرواز کړو رسول الله مبارک د مور ته وی مور لومبه پلار دغه ز پرې خودم اوس می استاد دغه ز پرې خودم زما سوکتی د بچرته دم بیبي ام هانی د دواړو جهانو مبارک سردار د مور د غیږ نه را پاسو ویدان سره راجخ کو وی د موریم زدی موریم زبستا تربیت کوم په مقام ابوا کې د دواړو جهانو مبارک سردار والده چې کمدن حق دفن د بیبي آمینی مزار او قبر چې کمدن حق دا په مقام ابوا کې د دواړو جهانو مبارک سردار د شپږو کالو په عمر کې یتیمم دی یسیرم دی نه مور شته او نه پلار شته مدینه مکی معظمه ته چې کله واپس رااله کړه واپس رااله بیبي ام هانی چې کمدن حق پیغام واورو چې سیب بیبي آمینه په مقام ابوا کې وفات شو او هغه امانت پر خودره چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د پرورش او تربیت عبدالمطلب صاحب ته وای چې دا به تکي د دواړو جهانو د مبارک سردار د تربیت ذمہ داری د حضرت عبدالمطلب صاحب په غاړه باندې شو چې لږ مخکې کتابونه لیکي وای چې عمر مبارک اته کاله شو په دغه ټیم کې عبدالمطلب صاحب هم د دنیا نه رخصتیږي اته کال عمر کې عبدالمطلب صاحب چې کله وفات کیږي د خپل بچی ابو طالب صاحب راوغوښته ابو طالب صاحب راوغوښته ورته وی ای اب زما بچیا زه خو د دنیا نه ځم خو زما ګورې زما د بچی د حضرت عبدالله صاحب دا چې کوم امانت ته د تربیت پکې کتابونه لیکي وای ابو طالب صاحب د رسول الله مبارک خپل سکترو د تربیت پکې د خیال بساتي ابو طالب صاحب بتوي صاحب چې تاسو دغه ذمہ داری ما ترا کړه په دغه ذمہ داری کې به اس قسم کمې نه راولم کتابونه لیکي د پرورش ذمہ داری ابو طالب صاحب ته ملاو شو د دواړو جهانو مبارک سردار په ورکوټي عمر کې په دغه قسم حالات او سختۍ یتیم شو والده وفات شو نیکه وفات شو بیا حالات چې کمدن حق په مخه باندې روان دي چې کله د دواړو جهانو د مبارک سردار عمر چې کمدن حق 12 کاله شو کنه ابو طالب صاحب ځان سره شام ته په سفر باندې بوزي لکه د عربو طریقه به دا وه تجارتي سفرې به یې کولې نو یمن ته او شام ته به دی سفرې کولې نو شام ته په سفر باندې دي ابو طالب صاحب ځان سره د خپل روارو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم روان کړی دی روارو راځه قام به دې بدل شي لغون ته کې د کاروبار او د تجارت د حالات په زده کې خلق په وویني رسول الله مبارک چې به کوم ځای کې روانو د پاس نه به پې وریده ګرځېده رسول الله مبارک په د پاس چته به ته نو وریځ به پې د پاسه چې په کومه لاره به تو سلام به و چې په کومه ونه به تېرېدو سلام به و او چې کوم ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ناسته کوله هغه ځای کې به هغه خوشبویانې انوارات دا به رانازلېدل نه دی علما کرام لیکي وایي نستوره چې کوم نن هغه دا یو راهب و هغه چې وکتل د دواړو جهانو مبارک سردار د هغې ونې لاندې ناست دی چې د کومې ونې لاندې ناسته حضرت عیسی علیه السلام کړې وه چې د کومې ونې لاندې ناسته حضرت موسی علیه الصلاة والسلام کړې وه هغه چې ورته داسې وکتل که نه نو دې قافلې والا ورته وایي دا نوجوان چا سره دی دا څوک دی ابو طالب صاحب ورته وایي دا زما واره دی دا زما واره دی وی ښه وی تا ته پته ده چې دا څوک دی ابو طالب صاحب ورته وایي ما ته خو پته نشته خو زما واره دی نو وی دا هغه نبی آخر الزمان دی چې کوم ته به الله د حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام نه بعد نبوت په ورکوي که چېرته د یهودیانو ته او نصرانیانو ته پته ولګېده نو دی به څه کي دی به قتل کي لهذا ښه خبره دا ده چې دی واپس مکې معظمې ته ولېږه واپس چې کوم نن هغه مکې معظمې ته ولېږه ابو طالب صاحب دغه ځای نه د دواړو جهانو مبارک سردار یې را رخصت کړ کتابونه لیکي وایي د را رخصتۍ په دوران کې دغه راهب ابو طالب صاحب ته او د قافلې ټول خلق یې میلمانه کړل
دعوت ورته ورکو. پیغمبر علیه السلام څخه راله کېناستو، د رسول الله مبارک مخکې ډېر په ادب او په احترام سره ناست دی. ورته څه وایي؟ ورته چې کمدن هغه ورته وایي ښه چې په کومه لاره تېرېږي الصلاة والسلام علیک درته وایي. رسول الله مبارک ورته وایي چې کوم به لازم همدغه لفظ او دغه کلمه اورو. ښه چې په لاره دی نو د پاسه وریځ در باندې ګرځي. وایي صاحب همدغسې ده، همدغسې ده. دستوره راهب چې کمدن ابو طالب صاحب ته وایي دا وراره دی چې کمدن هغه مکې معظمې ته رخصت کا. رونو زمونږ ستاسو له الله هغه پیغمبر را کړی دی چې کم ته په ورکوټوالي کې هغه ته به الله تعالی د طرف نه د الله فرشتو به پې سلام وي. د کائنات هر ذره چې کمدن هغه د رسول الله مبارک هغه سره محبت کوونکي وو. نو مونږ تاسو لم پکار دي چې خپل پاک محبوب پیغمبر سره محبت ساتو. الله دې موږ ته خپل پاک محبوب پیغمبر حقیقي عشق او مینه را نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.